چارانه تپوس وکړو وایي چې مونځ کوم مخې ته مې پیشو تېره شي نو مونځ ورسره ماتېږي نو ما ورته وایي مونځ نه ماتېږي خو پیشې به ورته نه وی ولې که پیشې دې ورته وي نه خبرې جوړې شوې تې مولا نه چا تپوس کړی و وایي زمري مې مخې ته تېر شي مونځ ماتېږي هغه ورته وایي که اودس دې ټینګ پاتې شي نو مونځ دې نه ماتېږي نو معنا دا شوه چې ګورې د دې سره د زمري تېرېدلو سره مونځ نه ماتېږي انسان سره ماشوم زنانه دې سره مونځ نه ماتېږي خو دا د تېرېدل ګناه ده دیو جن مسله دا ده چې کم سړی په مونځ ولاړ دی بل مسلمان به د ګناه نه ساتي د دې به داسې اشاره وکړي چې د هغه خیال نه دی چې ګورې هلکه خیال لیکه زه ګورې مونځ ته ولاړ یم اوس د تېرېدلو حد څه دی څنګه به تېرېږي نو دلته سړی ولاړ دی د هغه تېرېدونکي هغه مقام جدا دی مکان جدا دی دی په صحن کې دی په برنډه کې دی په برنډه کې دی هغه په دن حال کې دی نو بیا خیر دی یا څلورم او پنځم سب کې دی ځکه چې سړی ګوري لاندې نو دله خپل سجده ښکاري یو سب نیمو ته مخې ته ښکاري د هغې نه اخوا درېم څلورم سب کې په تېرېږي نه بیا خیر دی